نن موضوع دا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پبارک بڑا چنار کی چھ دا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا گستاخی او کافر کری دا نو دا آغی موضوع پبارک چاہے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سمر مقام لری او دا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سمر لوی مرتبہ دا او دا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پا اسمانونو کی سمر لوی مرتبہ دا او اللہ رب العزت پخپلا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ تا سمر لوی مرتبہ و شان ورکی او نبی علیہ السلام پخپلا دا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ تا ہم یو لوی مرتبہ ورکی نبی علیہ السلام فرمائی فضل عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ علی النساء ودا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فضیلت پلور زنانو دا سے دے دا طولی دنیا پا زنانو دا سے دے کا فضل الثرید علی سائر الطعام لکا سنگا چی فضیلت دماتے شوی روٹی پا خوروا کیوی دغا سی فضیلت دا دغی روٹی دے نو دغا سی فضیلت دا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ دے فضیلت نبی علیہ السلام بیان کا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ دا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ لوردا او دا مور نمی ام رومان رضی اللہ تعالی عنہ دا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اغا مرتبہ لری چی پمخ دا زمکی دنیا تا لراغلی نوا چی مور و پلاری ایمان راوڑے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی وی دا ہجرتنا دری کالا مخ کی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پیدا شوا او فرمائی چی کلا ماسترگی اغڑا ولی ز پیدا شما نو زما پدا سی کور کی پیدائش اوشا چی زما مور و پلار زما تا پیدائش نمخ کی ایمان راوڑے ہو یو مرتبہ والا اللہ داور کری دا اکثر صحابہ اگورا اکثر صحابیات اگورا دا پیدائش پر ٹیم کی دی دا کفر پا حالت کیوں وعائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا سے مرتبہ لری چھے پیدا کی گی دوارا مور و پلاری مسلمانان دی او بیا فرمائی وی دا سے ورز با نوا چھے نبی علیہ السلام با پٹول ورز کی یو ٹیم زمون کورتا نراتلو وی نبی علیہ السلام بخام خا دخپل کورنا زمون کورتا خامت خارات لو زکا نبی علیہ السلام پیغمبر شوے دے یتیم دے سوگی نشتا نو نبی علیہ السلام بددی قرارات لو نبی علیہ السلام یوزل فاطمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تا فرمائی بچے
چې زه تا سره چا سره محبت کوم آیا ته د هغې سره محبت کول نه غواړې؟ زه چې چا سره مینه کوم آیا بچی ته د هغې سره مینه محبت کول نه غواړې؟ فاطمه رضی الله تعالی عنها چې د ټولو جنتیانو زنانو به سردارئ او ته عرض کوي اے بابا جانا ولې نه غواړم ته به د چا سره مینه کوې او د هغې سره به فاطمه رضی الله تعالی عنها کنې مینه نه کوي؟ نبی علیه السلام ورته فرمایي چې اے لورې واوره زه مینه محبت د عایشې رضی الله تعالی عنها سره کوم او تم د عایشې رضی الله تعالی عنها سره مینه محبت کوه. حالانکه نبی علیه السلام د فاطمې رضی الله تعالی عنها سره څومره مینه محبت کوي لیکن ترغیب د مینې محبت والا ورکوي چې بچی د عایشې رضی الله تعالی عنها سره مینه محبت کوه. نبی علیہ السلام والا مرتبه ورکړه خپل بچی ته وصیت کې مینه محبت ورسره وکړه. حدیث شریف کې راځي مفهوم مبارک یې داسې دی وی نبی علیہ السلام په کور کې تشریف فرما دی عائشہ رضی الله تعالی عنها هم ورسره ناسته ده او دا یو خصوصیت الله رب العزت عائشې رضی الله تعالی عنها ته ورکړی چې کله به لمبر د نبی علیه السلام په 9 بیبیانو یا په 11 کې کله به لمبر د عائشې رضی الله تعالی عنها وحی به اکثر د هغې په کور کې راتله. صحابه به چې کله تحایف وړل چې نبی علیه السلام ته مونږه هدیه ویسو نو د عایشې رضی الله تعالی عنها د کور لمبر انتظار به یې کو ځکه صحابه ورته هم پته وه چې د عایشې رضی الله تعالی عنها په کور کې په نبی علیه السلام وحی ډېره زیاته راځي. نو تشریف فرما دی جبرائیل علیہ السلام راغے او جبرائیل علیہ السلام نبی علیہ السلام تا عرض کی اے دا اللہ پیغمبرہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باندې زما سلام وایا یقرأ علیک السلام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باندې زما سلام او آیا. نبی علیہ السلام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ته او فرمایل چې عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جبرائیل علیہ السلام ما سره د ما تراغله ولاړ دی او ما ته او فرمایل چې عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باندې زما سلام او آیا. دای پاک ملائکو کی مرتبه ده چې آسمانونو نه او بیا د اوم آسمان ناراضي او مقرب فرشتہ جبرائیل علیہ السلام او دا اووړه آسمانونه کراس کوي او مخ د زمکې دنیا ته راځي او عائشہ رضی الله تعالی عنها باندې سلام وایي او اللہ رب العزت والا بل مرتبہ ورکی یو مرتبہ دا چھ دا دے پا بارکی دا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پا بارکی اللہ رب العزت دا قرآن آیاتنا نازل کا دا یوسف علیہ السلام صفائی معشوم بیانی دا مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ
صفائی خپل بچے عیسیٰ علیہ السلام بیانی، لیکن دا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باندې چې بہتان لګېدلی دی د هغې صفائی رب کریم په خپله بیانوي او د قرآن آیاتونه سورة النور نه نازل کړه. دومره لویه مرتبه الله رب العزت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ته ورکړه. په سفر کې روان دي، د عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نه هار رک شوی دی. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قافله ودرولې ده، نبی علیہ السلام پکې موجود دی، په سوونو صحابه موجود دي. نبی علیہ السلام او فرمایل شابه هار وګورئ او هار را پیدا کړئ. په دې کې د مونځ ټیم شو، د مونځ د ټیم دپاره اوبه نه وي. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی وی مالا بابا جان ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ راغے، وی مخامخ د نبی علیہ السلام تر وړاندې په ما غصه به نه کوله، بلکې ماله سکونډۍ را کولې او راته غصه به کېده چې ستا د وجې نه دا دومره صحابو ته تکلیف میلاو شه چې اوس د اودس دپاره اوبه نشته. فرمائی وی اودس دپاره اوبه نه وي، فوراً الله رب العزت حکم را نازل که چې تیمم وکړه، به دا تیمم قایم مقام د اودس شه. دغه مرتبه هم الله رب العزت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ته ورکړ. مسلمانه نن ما ورته د خپلې میندو نه چې زمونږ میندې د نبی علیہ السلام بیبیانې دي و ازواجه امهاتهم، الله فرمایي دا ستاسو میندې دي، لیکن په مخ د ځمکه داسې لعنتي کافر شته دی چې هغه په عائشہ رضی الله تعالیٰ عنہ پسې کنځلې کوي. څو ورځې مخکې په بره چنار کې یو خنزیر انسان په عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پسې کنځلې وکړې. حکومت تا خو بل په اسمبلی کې پاس کړی و چې چا د صحابو ګستاخي وکړه 10 کاله به قید ورکو، نن د هغه خنزیر ته قید ورکړی شي. ولې ټوله دنیا او میډیا غلې ده؟ که چېرې د یو لیډر بېعزتي څوک وکړي، د هغه لاندې ماختخت کارکنان راپاسي او د خپل لیډر دفاع کوي. لیکن که زما د صحابو او زما د صحابیاتو بېعزتي کېږي، په اسمبلی کې بیا بل پاس شوی عمل پې نه کېږي. په دې اسمبلی کې دغه ایم پی ایګان او ایم این ایګان وګوره په خپل لیډر باندې څومره غیرت کوي، په خپل لیډر باندې په اسمبلی کې څومره بېعزتي خوري، لیکن بیا هم هغه په خپل لیډر باندې غیرت کوي. ای مینې صاحب، ته چې دلته بره تلې، تا چرته په صحابو غیرت وکړه؟ دغه لعنتي دا جیل ته اچول غواړي، 10 کاله پې قید خجول غواړي چې ټوله دنیا ته عبرت واخلي چې واقعي کم قانون چې پاس شوی په هغې عمل وشه. چې مسلمان ملک کې څوک د صحابو یا د پیغمبر یا د قرآن مجید یا د حدیث مبارکو ګستاخي وکړي، وغله څه ونه ویلی شي، کافر په خپله راپاسي بیا د مسلمان نه عبرت اخلي او زما او ستا د دین بېعزتي کوي. هغه له پته ده چې مسلمان کې غیرت ختم دی. په اسلام ملک کې دا د خپلو صحابو دفاع نشي کولی. په اسلام ملک کې
دا په خپله د پیغمبر دفاع نشي کولی نو لندن والا او امریکې والا ته پته ده چې زمونږ کفري ملکونه دي مسلمان به مونږ ته په لندن کې څه ووایي دغه مردار او خبیث نن هم ژوندی دی او ګرځي او بیا را پاسه او د عایشې رضی الله تعالی عنه پسې کنځلې کوه مسلمان غلی دی زما لیډر غلی دی زما بره امپیګان غلی دي چې د دې خپلې خبرې چې بیل یې پاس کړی د هغې بیل تپوس په خپله نشي کولی هغه هم دغسې په جرت کې ګرځي او بیا یې په امیر معاویه رضی الله تعالی عنه پسې کنځلې کړي دي امیر معاویه رضی الله تعالی عنه ته هم بد رد ویلی دي دا یاد وساتئ که چرې امیر معاویه رضی الله تعالی عنه په شان کې چا معمولی غوندې ذره شک وکړه مسلمانه د قرآن د آیاتونو نه د انکار وکړه مسند احمد 2519 نمبر حدیث تے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی وی نبی علیہ السلام ما تو فرمایل چه شاب لارشا او امیر معاویه رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاوازو کا چه نبی علیہ السلام دی غواری وی نبی علیہ السلام چه زلی گلم نو ما سره خوش طبیعتی وکړه زه یې داسې راونیولم زه وړوکی وم او داسې په ځمکه راسملولم وی زه لاړم امیر معاویه رضی الله تعالی عنه ته او هلته کې دا چې و د نبي علیه السلام کاتب و دا به کاتب چاته وی کاتب وحی لیکونکي ته په جنگ حنین کې امیر معاویه رضی اللہ تعالیٰ عنہ شرکت کرے دے او دا قرآن آیاتون لیکلی دی او نن مسلمان را پاسی و امیر معاویه رضی اللہ تعالیٰ عنہ اختلافی صحابی دے زبا دا کافر نسگی لوکم چه زما مسلمان دا امیر معاویه رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا خبر ندے یو خنزیر ویلی دی ویدا دی ما تا سوک ثابت کی یو انجینیر ویلی دی وی دا دی ما تا سوک ثابت کی چه امیر معاویه رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب وحیو لیکن اغب انجینیر وی عالم بنائی دا دا قرآن و دا حدیث لنا خبر دے مسند احمد اوچت کا 2519 نمبر حدیث ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی دا کاتب و دا نبی علیہ السلام شپک صحابہ کاتب وحیو یو پکی داو بدایہ و نہایہ و چتکا ابن کثیر رحمہ اللہ لکلی پاگی کیم لکلی چی کاتب وحیو ننداغا پشان کم گستاخی کی گی مسلمان غلے دے مسلمان وی وی امیر معاویه رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلطی کری دا چی آغا خپل زوی باچا کړو یزید دا با دا مسلمان اولیاء کرام دا لوی لوی بزرگ او طول دنیا بزرگان علماء شیخان مفتیان را غن کا دا امیر معاویه رضی اللہ تعالیٰ عنہ نک مبارک تا دا ټول دنیا علماء و مفتیان نشی رسیدلے دا سلوی مرتبه دا او توے او بیا دا سورلسمی صدی مسلمان وی وی امیر معاویه رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلطی کرے وچی خپل زوی باچا کا نو دا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ او دا امیر معاویه رضی اللہ تعالیٰ عنہ گستاخی کرے دا ابل اورد ټول مې ډغلی دا هیڅ څوک نوم نه علي غیرت په هغه بړی چنار والا خلقو باندې پکار دی
غالبا 100 تر 150 پورې خلک یې په شهیدان ورکړه، لیکن د هغه د ګستاخانو سره جهاد وکړه، سید هغې نه مردار کړه او څه پخپله شهیدان شو. لیکن په دې موبایل باندې مسلمان ګوته ایښودې ده چې چرته د صحابو دپاره نه په غلطۍ ونه شي، څوک مې به مړ کړي. د صحابو خو زمونږ د ایمان لاره مونږ ته چې ښودلې ده هغه هم دې صحابو ښودلې ده، بل چا خو مونږ ته نه ده ښودلې. نبي علیه السلام به څنګه وده کېده؟ د صحابو نه تپوس وکړه. نبي علیه السلام به څنګه پاڅېده؟ د صحابو نه تپوس وکړه. نبي علیه السلام به څنګه اودس کو؟ د صحابو نه تپوس وکړه. نبي علیه السلام به رکوع څنګه کوله؟ د صحابو نه تپوس کوه. نبي علیه السلام به سجده څنګه کوه؟ د صحابو نه به تپوس کې. نبي علیه السلام حج څنګه کو؟ د صحابو نه به تپوس کې. نبي علیه السلام عمره څنګه کوله؟ د صحابو نه به تپوس کې. نبي علیه السلام جهاد ته څنګه تلو؟ د صحابو نه به تپوس کې. نبي علیه السلام روټۍ څنګه خوړه؟ د صحابو نه به تپوس کې. نبي علیه السلام به د شپې چې تهجدو ته ودرېده د عایشې رضی الله تعالی عنها نه به تپوس کې. مونږ صحابه دومره نعوذ بالله من ذلک غیرت لیدر هغه زما د صحابو نوم تپوس نشي کولی. په ټول عمر دا عوام او مونږ او تاسو یې پې ورچولي. او نبی علیه السلام ولا چې بله مرتبه ورکوي، وی نبی علیه السلام چې کله وفات کیږي دغه عایشه رضی الله تعالی عنها نبی علیه السلام د نبی علیه السلام ملا مبارکه او د عایشه رضی الله تعالی عنها سینه مبارکه، نبی علیه السلام د عایشه رضی الله تعالی عنها سینې مبارکې ته تکیه والیده. او کله چې نبی علیه السلام وفات کیږي د وفات کېدو په ټیم کې مسلمانه عایشې رضی الله تعالی عنها خوله کې مسواک پوس که او مغه لاړې مبارکې د نبی علیه السلام ته ورکړه. نبی علیه السلام په خپلو خوله مبارکه کې ووالو. دا څومره انتها د مینې محبت ته. نبی علیه السلام په سفر تلی، صحابه دي روان دي په لاره ځي. صحابو ته نبی علیه السلام وفرمایل ای زما صحابو تاسو مخکې لاړ شئ ځئ، ما و عایشه رضی الله تعالی عنها پرېږدئ. عایشه رضی الله تعالی عنها او نبی علیه السلام یو بل ته فرمایي وی منډه نه و چې څوک به منډه ګټي. نبی علیه السلام ورسره منډه کړه، عایشې رضی الله تعالی عنها منډه کړه. صحابه تللی دي، پناه شوي دي، په پرده کې منډه وی. عایشې رضی الله تعالی عنها ته مقابله وګټه. څه موده بعد بیا سفر باندې روان دي. عایشه رضی الله تعالی عنها د وجود مبارک نه بیا لږه درنه شوه، بیا په سفر ځي. بیا نبی علیه السلام صحابه ته وفرمیل تاسو لږ مخکې لاړ شئ، ما و عایشه رضی الله تعالی عنها پرېږدئ. بیا ورته فرمایي وی عایشې دوباره منډه نه و؟ عایشې رضی الله تعالی عنها هغه مقابله یې هېروه. دوباره یې چې منډه کړه نبی علیه السلام ته وګټه، ورته ویې فرمایل ای عایشې دا د هغه زړې مقابلې بدل و.